یعنی چې کله انسان لمینځ اوداس د ضروري عبادتونه وکړو په دا ناورسته بیا رزق ګاټل هم فرض دی فرض پاله خالول رزق څه دی دا فرض دی فرض چې دو ګاټې پښو نه غځوي په اسلام کې دا نشته دی چې مطلب شو غځوي په یو روایت شردری می نیک تجارت کوي کی کاروباری د اعلی د څنګه د غټه مرتبه دو مع النبیین و صدیقین و شهدا یو فرض دا ذکر شوی دی زپه الفاظو کشمونه کمی بشی وشی یو روایت می داسه ها شاید نظر ته تر شوی دی چې وارد یو سړی خوږه پیغمبر ته آلوس ورکړل آلوس چود وی چود لیا په تانو کې والی وی بیا آلوس ته ساند ورکا خوږه پیغمبر ورته فرمایل چې دو په جنت شه مو سره وی شاید جنتی ورته ویلی دي کسو کوی چې کاروبار دانه شي کاروبار کول اجر د اجر خلول وکوي څنګه د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي طلب کسب الحلال فریضه بعد الفریضه خلول کاروبار فرض دی چلمینز رجا زاکوت دینه فرغیږي بیو خلول کاروبار کوي اجمی پریز په بیان شردریمی چې کله اول اذان وشي یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون واذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله باقاعده قرآن شلا فرمایي چې جمعه اول اذان وشي ټاک کار شوی باندې کې جمعه ته توزن ورسوي او چې المنځنه کله فارغ شه په مخ کاروباري نه ته اوځه کاروبار کوي پیسې ګټه شریعت حکم دی او د شریعت دا حکم دی دا امر هر سړی ته نه دی ځنې خلک داستای چې دیتا دا حکم نشته عاجز دي دا نه لکه پاک شپ داسې والدین مور پلور دي چې بوډای وي خپل ګاټه واټه نه دي یال ودی د غوړې غړوان دي کپلور هټا کټا و به خپل ګاټې نه دا زوی تپشي غځوي چې دامن مې دي په دوبه مې دي په پاکستان مې دي په لارې مې دي په دا غلط کنسپټ دی دا غلط سوچ دی په شریعت شي یو بل بوج نشته ایو بل بوج ولې دی لکه مور پلور چې کله ضعیف شي یا تر سره خوان دي زونه دي چې آب پرده کیږي زون ورور دی مکنډور ادا ورته وګټي خوري ذات ته وسوتی لیا پرشتہ دارون کښه داسې بیمور څوک دی چې خود کفالت نشي کولای هغه بوج د تو په ذمہ ده هغه بوجو حد ته وټاوي داس نه چل وله تند پشي تا کوي قرآن شاء الله جل شانه وت فرمای یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون اے عام مسلمانې چې تاسو ایمان وروړی دی د مو خالول لرکړی خوره پدېشه دا واضح خدو چې حرامه ته مانش دی کېږي او چې څورا ستوس غټه پداښه دی توس کمال نشته دی دو د مو فضل شمیره کته وای چې مو نرز دای مو داسې ډرایوریا چې مچ کراشتي نه کاوه مو پی ایچ ډی کړی دو زه خداس قضاوت مزدادای چې پیوا قضاوت پر نه دا تو کمال نه ده هاذا من فضل ربي چې څک کړی دی کا کاروبار یې دی زوراور رب در کړای دی کا شاو نر یې دی زوراور رب در دی کا د رزیل یاره کولاو دی ها دی الله دی لوري دی انسان خپل ایس کمال پدښ نشته دی ادی واجنا کله ورداسې وي چې ان سړی دا وایي چې د دنیا ته میژ روغلی خالد میژ دا کوي منځي نه دي او داسې نه دي رژي دي تبلیغي نه دي درسي نه خالد دا شی نشته صحابه کرام تجارت کړی دی اره تمر ترنګ بازار اوقاز ظلمجان باقاعده خپل بازوري نامینه ویل کازت چې تور بازور تدریمی جمعه شریف بازور تدریمی فلانا بازور تسی صحابه په واشه داسې بازورینه لګیدل پاک صحابه تجارت کو کاروبار کو اره تمر رضی الله تعالی عنہ په دور شفا خال کې بین لګیدل و چې کاروبار کوي فقه مسالیوز دا کوي د شریعت چې نه په د بازور کې شته ونه وینه داس نه چې تر وتلای خرید فروخت کوي شریعت نه وټای کوي دوره عمرې دی دوره عمرې دی سودونه نشته دی پرنیا ته مو ته سچورو غلا بیا کاتغه نه ورسره و چې یاره توز نه مې دا توقع دو په بازور ټانک بازور شه سود راوندی سود
چې د څه بیانول کنه مو ته داس محسوس شول لکه زه په یورپ کښې دا د پارین ریزې خبره کوه پارین ریزې تنامیشت آیسې چو ادژیره و شر افضل یعنی چې په ټانک کښې څه راوندي په کاروبار شي باقاعده ویسه مو ورته چې یاره نوستایو وکړي سود خویواری په داره جرم لاګي لکه د خپل خوږی مرکړې سره چې نکاح وکړي حدیث شریف شردین ای ویری په داره جرم دی لکه د خپل مور سره چې 36 بار زنا وکړي خدای اس په ټاک شي راوندای ورورا کاغذ مې ولیکه کاری په درونه لا سوال در باندې ډابل مشورې او ګور د ډنګ مشاویلې ډابل کوي 100 در سره وکړه بیا دا موټر سایکل لیدي هادي دادي په مټینا دي 100 در 100 دامره وډور کړه دامره وډور کارو ویلې در نازلې شي چې الله جل شانو کاروباري سړی ته کیم مقام ورده کیم عزت یې ورده کیم ثواب یې ورده کیم اجر یې ورکړه د حدیث شریف میں توس مخته بیان کړه قرآن یې حدیث یې ذکر کړی دی چې ای خلق ته الله څومره مرتبه ورکړی دو چې کاروبارو کاوی ریپوی برکات وي خواندو تو وي خوشحالو ته وي میزه دغه ہوتے ہوئے بیا غیر شرعی آ کاروبار ہاں جائز نہ دائے چې پکیم کاروبار پورے اتو پل منزا پاودو سا پریجا پدے بعد اثار لوی جا کاروبار جائز نہ دائے خپلو حل منزا تا ٹیم ورکاوی رجا تا ورکاوی کا تو دا سے کمپنی وا چې ملازمین در سراوی اغی تو دا پرمیشن ورکاوی دا اجازه تو ورکاوی چې تو د لوسا دې پل منزی پاودا سی اثار نوی و چې بدا کراچی شوه ژاغ په وکه چې میز او داسته نه مانا ټریپینا د غنل میز او داسته نه غاڼو و د الله والی په تو خو الله مهرباني وکړلې الله شته دې کړل خپلې تشتان کړلې ویلې خدای قهر ته دوا تر کا ورکاوي چې خدا پاکه تو دروغ شپې مې نه دی خوښه هغه د بن اسرائیل یو جرم داو چې کله قرآن یې درسي پوری پالا په ډیر نه ډیر ذکر د بن اسرائیل دی الله جل شانو ولوی نعمتونه ورکړل سخت شي سوتل کني ورسته په اخري پامشه نامیږه خو چې خین تو اتون غنم غوړي و بیړې د عمر ترنجابیر ورتی باټې درته سي نه وی چې یوي هوی بیا خپل مطلب دله پر ګټ صدا ژغینه وی دوسي چې نه میږه په واک شنه الله جل شانو په داسې قسم غضب نقش مبتلا کړل چې کم زکه ورنی ولی دی ور ونی ول آسمون چیغه دی ونی ول په یو د شریم وجعلهم قردة خاسئين الله جل شانه په زوی د باندې دمونه بيزوګون ځنه جوړ کړ او دا سه چې شرمنده وي چې پیغمبر ورته وي چې عشق یې تو اوله وی ډیر شرمنده مورنه خلل کاروبار تجارت لوی ثواب دی خپل تور سره د بچونه کفالتینا او ډیر برکتینا دي او ډیر د خوشاله ژوندۍ دو اسلام مشته څه خوشاله لیاره منتخب کړی دي احل الله البيع وحرم الربا قرآن الله فرمایي چې توز د پورا کاروبار جایز دی شا خبره دو ثواب دی اوری پوګاټه ثواب دی کیږي څه خوشاله اسلام دی وحرم الربا سودی حرام کړی دی دغه واجنه مشتو ستا په چارو چې تیار نکشینی انر غونډه کاروباري نه وکي نکاری کوي مزدوري کوي ټریکټر چلاوي لوډر چلاوي د کاندوري کوي مطلب هیڅ یې لاونه کی خو جایز چې جایز وي ته په عبادت شي اتو د لوسه دا مسله زدا لاره چې څوک خلت افشان وری اتو په افشان مونږ د اعلی د څنګه اجر دی دا زون دا یوت سوته اتو درې ډبټی نه دو زنه داس خلک میجه تو سره په ګرلاڅه شی رزق پوری چې دغه رزق په مو په تو په شریعت شنشتا امود تو د لوسا اغي ته رزق ملاویږي یو شان چې خوري زتو د اعلی د څنګه په اغي باندې اجر من یوي ثواب ملاوي الله جل شانو خدا میشتو حلول کاروباریو جوړ کی حلول تجارتیو نام دا جوړ کی خدای دې پلش ډېر برکات ورته وچوي غلط کاروباري نام دا الله وسوتي او په دا بازار شه بقاعده په دې باندې نوستي هفتوار پروګرامینه راوندي پاک شکل کلا شرکت کوي تجارت زیره مسلې وزدا کې الحمدلله نوستای قبول کو الله پاک تعالی